صلی علی رسول الکریم. اما بعد مسلمان ورونو نن درته د سمسیرې واقع بیانوم چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت اقرار کړو او گواهی ورکړه چې ته خاتم النبیین ستانه پس په بل نبی ناراضي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه غنه داسې ناسته ده. اوس یو باندې روان دی، باندې رااله او جی په دې اوږه ورسره مړه سمسیره ده او هغې د لکۍ نه تړلې ده. هغه باندې چې وکتل بهی دا ګڼه د څه ده، دا خلک ولې راټول شوی دی. په دې فکر کې رالی چې ویې کتل نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخامخ ناست دی. داسې دی ورته وایي اته ځان ته نبي وې چې خلک ته ټول راټول کړی دی او ته په ما باندې وحي کېږي، ته هغه نبي چې په مکه مکرمه کې د ځان مشهور کړی دی، ته حق نبي کو نه؟ نبی علیہ السلام تو فرمیل بالکل زه حق او سچ نبی ما. باندې ورته وایي ښه حق نبي. سمسیرې داسې راواغېستله او د لکۍ نه خو یې تړلې وه، داسې راواغېستله او میدان ته یې داسې ویشته او څه وایي کو ته حق نبی که نه، کو دې سمسیرې ګواهي ورکړه چې ته حق نبی، ته سچ نبی، نو زه به دې بیا ومنم. او که چېرې دې ګواهي ورنه کړه که نه، بیا دې نه منم، بیا به زه ویم چې ته دروغجنې، ته کاذبې، بیا دې منم نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي ښه وایي که چېرې ګواهي ورکړه بیا به مې ومنې؟ هغه وایي بالکل به دې منم چې دې مړې سمسیرې ګواهي ورکړه. دا خبره چې وکړه او سیټ ته ودرېد داسې. ولې؟ هغه وایي چې مړه سمسیره دا به چېرته ګواهي ورکوي، دا خو نشي کولی. نو نبی علیہ السلام ورته وفرمیلو وایي که ګواهي ورکړه بیا به مې منې که نه؟ وایي بالکل به دې بیا منم. نو سمسیره پرته وه داسې میدان کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته داسې एकदम موجوده سو قتل او سوی یا زوب اے سمسیری. سمسیری एकदम سترګې پرانیستې او एकदम نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وکتل او سوی لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامه، لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامه. اے محبوبه لبیک حاضر ما وسعدیک، زما د پاره خوش قسمتی ده، زما قسمت را جگاو شو چې زه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په آواز را جمدی شوم. او سوی یا زین من وافا یوم القیامه، اے د قیامت هغې بدرنګې ورځ له ښایسته کوونکیه لبیک حاضر ما. اوس دا ټول خلک داسې ګوري. ښه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمسیرې ته فرمایي من تعبد، د چا عبادت کې؟ سمسیره ورته وایي من پی السماء عرشه، د چا عرش چې په اسمانونو کې دی، وفي الارض سلطانه، د چا حکومت چې په ځمکو کې دی، وفي البحر سبیله، او د چا لار چې په سمندرونو کې دی، وفي النار عقابه، او د چا عذاب چې په جهنم کې دی، وفي الجنة رحمته، او د چا رحمت چې په جنت کې دی، زه د هغې رب عبادت کوم. نبی علیہ السلام ته فرمایي من انا، زه څوک یم؟ هغه ورته وایي انت رسول رب العالمین. الله اکبر، ته رسول د رب العالمین، چا چې وزمکي و اسمانونه پیدا کړي. خبره دلته ختمه نه کړه، اوس پسې مخکې څه وایي وخاتم النبیین، ستانه پس په بل نبي نه راځي، تا باندې د نبوت دروازه بنده شوه، تا باندې د نبوت چې کوم باغ و یو باغ کې اخرنۍ ونه کمه وه او هغه تاسو رالی هغه ونه وکرلی شو، هغه باغ مکمل شو، ستانه پس په بل نبي نه راځي، ته خاتم النبیین. ستانه پس چې څوک د نبوت دعوه کوي هغه به دروغجني. دا سوی دا سمسیره. دلته خبره ختمه نه شوه. اوس دا سمسیره
دا خبرې کوي او هلته چې کوم هغه بانډیچی ولاړ دی داسې حیران ورته ګوري او سمسیرې دلته خبرې ختمې نه کړې مخکې به څه وایي قد افلح من صدقک ای محبوبه ستا نه قربان ستا نه زار شم تحقیق سره هغه کس کامیاب شو چې ته یې رښتینې وګڼلې تا باندې دروغ ساز نه کړل او وی نه وي چې ته دروغجن یې ته کاذب نه قد افلح من صدقک تحقیق سره هغه کس کامیاب شو چا چې ته رښتینې وګڼلې او څه وایي قد خاب من کذبک تحقیق سره تباه و برباد شو هغه کس چا چې ستا تکذیب وکړو چا چې وي ته دروغجن یې چا چې وي ته کاذب یې چا چې وي چې د الله نبي نه یې په تحقیق سره ای محبوبه تباه و برباد شو هغه خلک دا د سمسیرې خبرې وې نو ټوله مجمع داسې یو سناټه پې داسې راغله او هغه بودو چې کوم ولاړو که نه بانډیچی هغه یې ګدم را مخکې شو څه وایي ای محبوبه د اوسه پورې ستا چهره په کائنات کې د ټولو نه مبعوثترینه چهره ستا و ماته او د ټولو نه ناخوښه چهره ستا و زما په نظ باندې ای محبوبه اوس د ټولو نه بهترین چهره چې زه پې ځان وجنم کومې سترګې چې پې زما پې د زړه سکون حاصلیږي ای محبوبه هغه ستا سترګې دي محبوب ما ته کلمه وایي چې زه مسلمانېږم الله اکبر خاتم النبیین دی بل نبی به نه راځي امام ابو حنیفه رحمت الله فرمایي یو کس وي زه نبي ما او څوک وایي ستا دلیل څه دی نو دلیل سره دی کافر شو د نبی علیه السلام په معاملات کې به د چا نه دلیل هم نه غواړي چې تا دلیل څه چې ته نبي که چېرې دې ورته ووي چې زه نبي ته نبي ستا دلیل شته نو تم کافر شوې لاړې نو بهر کې په د نبی علیه السلام سو کوئی 2300 معجزات دي سو کوئی 2600 سو کوئی 3000 معجزات دي بچا څومره کتلي هغه د نبی علیه السلام معجزات دي نو الله جل شانو مال تاسو له ډېر عجیبه نبي را کړی دی جی د جنت چابیانې ورسره دي او نبی علیه السلام زناورو ګوره زناورو هم د نبی علیه السلام ګواهي ورکړې ده چې دا حقیقي نبی دی د ده نه پس په بل نبی نه راځي او نن پکې هر انسانان اختلاف کوي که نه نو بهر کې په دغه محمد رسول الله وسلم په طریقو کې مونږ خپل ځان رنګ کړو که نه نو دنیا به هم زمونږ ښایسته اخرت به هم زمونږ ښایسته سید انشاءالله کو به کې خیري ډېر ملګري وایي به یې ما ته ویډیوګانې په واټساپ باندې را سینډ کا نو به یې ما سره تیارې ویډیوګانې نشته زه ستاسو دپاره بس ویډیو سازه کړم او تاسو ته در سینډ کړم یوټیوب چې کوم چینل دی په هغې کې زما زیاتې ویډیوګانې انشاءالله تاسو ته به عنقریب په هره موضوع باندې تاسو ته ویډیو میلاویږي صحیح انشاءالله بیا ورسره هغه ګوره د مولانا اختر علي په نوم باندې صحیح ده نو د محمد رسول الله وسلم طریقې د خپلې سینې سره ولګو کامیاب بشو ګوره که داسې لاړو که نه نقصان کې به صحیح ده انشاءالله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین